قفلة كغزوة واپس کېدل د جهاد نه پشان د جهاد او د غزا دي. او بل نبی علیہ السلام فرمایلیو چې مطل الغنی دوکا کول را دوکا کول د مالدار سړی ظلم دا ظلم دی په غریب باندې. نننی حدیث کې به ان شاء الله الله او نبی علیہ السلام مبارک د یو مشر تذکرہ کوي چې مشر څه ته ویل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل سید القوم فی السفر خادمهم. مشر په حقیقت کې د خادم نوم دی. مشری دې ته نه وي چې تا ته د مشرۍ پټکې په سر شه نو ګنې ته به ناست او ما تحتو ته به امر کې او هغې به کارونه کوي. نه، مشر دې ته نه وي. مشر دې ته ویل کېږي چې دی به د قوم خدمت کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه وقت شو او مشر شو نو جړل به ډیر زیات. چاته تپوسو کو حضرت دا ولې جاړې؟ بادشاهي چې میلو شي نو سړی خو خاندي، او تا ته چې بادشاهي میلو شه نو شپه ورځ جاړې دا ولې؟ هغه ته وفرمایل قسم دې زه مشر نه شم، زه په حقیقت کې د دا قوم خادم شم. او که د یو دریاب په غاړه باندې د سپی یا د سپي بچی د دریاب په غاړه باندې د تندې نه مړ شو، د قیامت پر ورځ به الله د عمر نه تپوس کوي چې ستا په رعایه کې سپی ولې د تندې نه مړ شو؟ زه خادم یم ګرځم. نو ما وویل نبی علیہ السلام فرمایي یا په سفر کې تاسو لاړې په ټور باندې نو چې څنګه یو سړی تاسو امیر وګرځو نو چې څنګه دا رستو کار کوي نو دا امیر بم کار کوي. زما محترم یا نبی علیہ السلام مبارک چې به په سفر ته غلام به وسره وی خلق سوینی چې یو طرف ته آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک غلام په اوخه باندې کینولې دی او د دواړو جهانو سردار د اوخه مهار نیولې دی او را روان دی. زما محترم څوک داسې کولی شي چې خپل نوکرې فرنټ سیټ ته کینولي او په خپله چې کوم دی نو دیکې وي؟ داسې څوک شته دې زمانه کې؟ زما پیغمبر کړي دي د اوخې مهار یې نیولې دی او غلام په اوخ باندې کینولې دی او را روان دی. وایي د الله رسوله نشم کولی، نبی علیہ السلام مبارک ورته وی نشي کولی، نو زه د قیامت پر ورځ محمد رب له جواب نشم ورکولی. دا نشي کولی زه رب له جواب نشم ورکولی، په اوخې کینولې. زما محترم او مونږ باندې خو د نبی علیہ السلام مبارک اطاعت فرض دی کنه. قسم دی د نبی علیہ السلام مبارک ذات خو زویم که په دا دنیا کې موت آیو دا د آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک برکت تے کنا. نبی علیہ السلام خو ماوی په فقیرانو په هر تردی پوری چې نبی علیہ السلام مبارک د حیواناتو خیال ساته انسانان زسکے. وی یو یهودی دغه نیولې وه، اوسې نیولې وه، جال کې ګیره کړې وه. نو نبی علیہ السلام مبارک په لاره باندې تېرېده، د اوسې आवाज وکړه د الله رسول ما آزاد کا. نبی علیہ السلام مبارک چې رانږدې شه اوسې وی را پرېږده ته هغه ته دا تښتي، هغه ته یې پرېږده. د نبی علیہ السلام مبارک روب و ډېر ظالم، ډېر روب و. د نبی علیہ السلام چهره مبارکه به چې په کافرانو باندې داسې منور شه قسم د کافرانو به متیازې کولې پرتوب کې. سبحان الله وایي ټول الله دومره دبدبه ورکړې وه. وی روکانه یو پالوان دی د نبی علیہ السلام زورم دته ویل. وی داسې پالوان دی وی چې په سرمن د څاروي باندې به ودرېده نو هغه سرمن به تا په راښکلو باندې وشنوله، خو لیکن روکانه پالوان به د ځای نه نه خوځېده. الله دومره الهي زور ورکړی. په دا عربو کې چیلنج ورکړی او عرب والو داسې مور نه وینم چې بچی پیدا کړي او روکانه ته ډغرې ته ودرېږي. چیلنج یې په ټول عربو کې ورکړی. بس الله به زور م ورکړی وکړ. وایي یو پیره نبی علیہ السلام مبارک روانو، دا روکانه اوس چا سره ټیکان جګ گئی. نبی علیہ السلام مبارک وی او محمده، آواز یې وته وی دی خورا شه
پهلوانو جی سینې ځان کې زور لیدو او دانه خو الله سینه ورکړې وه چې په لاره به را روانو لکه چې دیوال به روانو زور الله ورکړی و جي چې نبی علیہ السلام ورغې وایي راشه که ته په حق پیغمبر ما سره کبډي وکړه زه یم زما پیغمبر نن کوشتۍ ته لاندې وځي نبی علیہ السلام مبارک ورته پرېږده زه نه کومه کوشتیانې او کبډیانې نه کوم هغه ته ویرېدې که نه نه په حق پیغمبر که ته په حق پیغمبر وې ماله به ډغرې له راشې ډېرې نبی علیہ السلام تنګ که ورته وایي ته نه پیغمبر ته ساحر او جادوګر فقط صرف چې نبی علیہ السلام مبارک دا واورېده نو نبی علیہ السلام مبارک ورته را میدان ته شه راځه ډغره ووایو انشاءالله خبرې مه کوئ دا څوک دی دا ماشوم نبی علیہ السلام مبارک و سره لاسونه واچول دا پهلوانان چې کوشتۍ کوي نو خپلو کې دا لاس یو بل سره جنګوي توجه کوئ دې خبرې ته نبی علیہ الصلوة والسلام مبارک د روکانه پهلوان سره لاس واچو خو چې یو جرقې که پهلوان یې دې ځمکې له راخلاص کړ ټول سبحان الله وایي هغه راپاسېده وایي نه وایي زما خپه وښویده وایي نه یم پوه شوي نبی علیہ السلام ورته بیا راپاسه بیا را پاسېده بیا چې په ځان پوهېده یو دا ځای ته ویسته وایي بیا پوه نه شوم په درېیمه پیره نبی علیہ السلام اوچت که و دا ځمکې له یې راخلاص که په سینه وله کېناسته وي وایه چې دا اواز یې ورته وکړو هغه چې پاسېده کلمې ووایي الله تبارک وتعالی مسلمان که ټول سبحان الله ووایي هغه ورته څنګه مسلمان شو وی قسم دی انسانی زور نه وینم په مخ ته ځمکه چې روکانه پهلوان نه واچي تا سره انسانی زور نه تا له الله خدایي زور درکړی دی په حق او سچ پیغمبر ځکه مې کلمه وویده ما محترم سبحان الله نو نبی علیہ السلام کې ګورې زور هم ډېر زیات و روب و که نه نو نبی علیہ السلام هغه یهودي ته وویده اوسې پرېږده هغه اوسې پرېښوده و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته اوسې راله پخپو کې پخپو مبارکو کې نبوت والا خپو کې سر کېښوده و سترګو نه اوښکې بهېدې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته تپوس کوي ولې جاړې د الله رسوله اوس مې بچي راوړي دي کتره بچي مې دي د الله رسوله هغه د لوږې نه بچغې وایي د یهودي زه ګیر کړی ما ته ورته امر وکړه چې ما خلاصه کړي بچو له پی ورکم د الله رسوله واپس په دې ځای ته راځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یهودي ته وفرمایل وایي یهودي دا اوسې پرېږده بچیه کتره دی پی ورکی واپس برازی آغا یهودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا فرمایل و استا مزغو کے فرق راغلے دے اسے چه او تختی واپس کم دے نرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوی نپرے دے وی نپرے دم ورتوی وی زک پدا اسے کے دا سرزان بن کم وی تر سره ځان بند کنو اگر اسے پزید پنجره نه راويستا زما پیغمبر آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د یو حیوان د پاره بیجبان د پاره پنجره ته نه وستو ځانې غاڼه که زما محترم او يهودي خو ډیر ظالم دی چې اوسه لاړه اوس زما د پیغمبر معجزم وګوره حیرانه خبره کو کتره بچی دی مور ته وایي مورې مونږ خو اوږې شوي یو الله ګویا کړه ته ولې لیټ شوې مونږ ته خو ډېره لوږې ده بچي جړل هغه ته بچیا بچو ته وایي تاسو خبر نه یې زه یو ښکاري ګیره کړی وم او هغه ښکاري زه نه پرېښودم د مسلمانانو یو پیغمبر دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک نوم دی هغه مې په ګاڼه کې کېنولی دی بچي ورته الله ګویا کړه مورې تا خو د دواړو جهانو سردار ګیر کړی دی زمونږ دی د هغه ذات په سر باندې قسمي د کم ذات چې دا پیغمبر دی په مونږ دی ستا پی حرامي ځان ورسوه هغه اوسې در امنډې والے واپس بچو پی نه خوړه تا پیغمبر ګیر کړی دی تا د دواړو جهانو سردار ګیر کړی دی کم ذات چې مونږ پیدا کړي یو تا د هغه ذات معشوقه ګیره کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې وکتل اوسې په منډه منډه راخلاصه ده او هغه پنجرې له راورسېده یهودي حیران دی چې اوسې څنګه واپس راله چې بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یې رابار که ورته وایي پخپو پرېوته
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاسونه نبوت ولا ونیول یهودي پکې لاس کېښوده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته کلمه وویله او یهودي الله تبارک وتعالی مسلمان کړ ټول سبحان الله عجیبه خبره ده اوسه واپس راله اوسه هم پرېښوده الله هغه مسلمان هم که زما محترم دا زما د پیغمبر زما پیغمبر داسې پیغمبر دی چې په هر چا باندې رحمیږي او راشه د هغه شاګردان وګوره د هغه شاګردان هم داسې دي قسم دی چې هغه هم په حیوانانو انسانانو یو خبره کوم وي باباګانو متعلق ده وکم بیا وکم که نه وکم ایسه ته جوړ سوچ کې تلې وایي جنت البقیع کې یو بابا سپینګیرې ودرېد جړلې دا بس حدیث ته غوږ کېږدئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای وایي حدیث کم ذرا نه شي نا وخت نه دی نو د جنت البقیع په مقبره کې بابا ولاړ دی او جاړي سپینګیرې بابا دی او جاړي مونږ سپینګیرو لم پکار دی چې ډېر جاړي خدای ته زه هم تر دې جاړی چې دا ګیرم لمدېږي بس او خدای ته دا ګیره داسې کوې چې خدایا دا سپینه ګیره ده او دا سپین ډکي دي تاله ته حیا دردي خو چې د چا سپین ډکي اوږدی الا چې د چا هغه لنډې لاسو کې نه راټینګېږي نو داسې ډېره الله به م وایي مړه چې د کوم شی نه ماله حیا درځي راځي اخو تا قطع کړي دي او زه هم د دې سپینو ډکو نه الله له حیا ورځي راشه تا ته ستا د سپینې ګیرې او ستا د سپین دغه فضیلت ویم وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه کې راځي وایي کله چې د قیامت ورځ ولګي زما رب به ډېر په جوش کې راغلي فیصله به نه کوي خلک به آدم علیه السلام له راشي چې ای زمونږ پیغمبره راشه رب غصه دی فیصله نه کوي آدم علیه السلام به وایي رب دونه غصه دی مخامخ کېدی نشم تر دې ټول انبیا به شاته شي څوک بر مخ رب ته نه مخامخ کېږي نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک له چې خبره راشي نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک به ابوبکر صدیق ورمخکې کړي چې ورمخکې شه نو ابوبکر صدیق چې رب ته ورمخکې شي د حساب کتاب د پاره چې الله به حساب کتاب شروع کوي وای ابوبکر صدیق به په جړا شي او جاړي با دا سپینه ګیره به لاسو کې ونیسي چې خدایه دا ډکې دي ما سره هیڅ نشته دا ډکو نه تاله ربه حیا درځي وای زما رب چې هغه ډکو ته وګوري وای ټول قهر به جوش به په رحمت باندې بدل شي زما محترم تا د خپلو سپینو ډکو فایده پته نه لګېږي الله وی مال د دین حیا راځي رب چې زه د څه نه حیا کوم په ځمکه باندې هغه د یو مؤمن سپینه ګیره د الله دې موږ له توفیق راکړي دا په دا نه کېږي چې په ظاهر مسلې کومه او په ظاهر ځان ته عاشق رسول ویم او په داسې چې وګورم اسناد مې ټول قطع کړي دا د الله پوهېږي په دا باندې عاشق هغې ته ویل کېږي چې تا ته هر انداز تا ته هر ادا د پیغمبر خوښېږي او په خپل وجود دې پرېښي د ما دې ته عشق ویل کېږي که د دې نه ما سیوا تاسو ته چا د عشق دعوه وکړه پوشه پکا ټکا دروغجن دی د ما محترم دا خبره یاد ساته بس او دا خبره د دې فقیر نه وره نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو وایي جنت البقیع کې یو سپینګیرې بابا ولاړ دی غاښونه هم پرېوتي دي ټول غوږونه هم سم کار نه کوي او جاړي ډېر زیات ډېر جاړي لکه د ماشومانو جاړي او आवाज کوي چې ربا ما به ګانې غږولې ما به ګانې ویلې ټول عمر کې موږ تاسو چې ته سلیبریټیز وایو سلیبریټیز ګانې بجانې نه غږي ګانې چې اوري سلیبریټیز وته موږ هیروګان چې موږ تاسو وایي دا پلان کې خان دی او دا ډنګري خان دی سلیبریټي یو خبره کومه دا کم چې تاسو هیروګان ورته وایي قسم د خدای په ذات چې د دې اخره خاتمه ډېره بده یې ګورئ وګورئ دې سوالونه کوي بیا اخره کې په دا نټ باندې به تاسو ګورئ وایي هغه ربه زه سلیبریټي باندې یادېدم په دا عربو کې او ما به ګانې ویلې زما د یو اواز دپاره به خلکو په ما باندې ریالونه داسې راویشته او دراهم به راویشته خدایه نن راله څوک ډوډۍ هم نه راکوي په جنت البقیع کې ولاړ دی خلک رانه کرکه کوي
وی په جنت البقیع کې ډیر زیات خدای ته وجړل الله ته د سپینې ګیرې جړه ډیر زیاته محبوبه ده زما محترم ډیر جاړې رب ته ډیر جاړې زه وایم دومره وجاړې چې دا ګیرم لمده شي قسم دی وی دومره وجړل چې ګیره لمده شوه چې کله خوب ورغې په خوب کې ولا الله تبارک وتعالی دیدار الله نصیب کړه زما محترم الله ولا په خپله راغې او ورته وفرمایل چې باز ستا جړه قطع شوه ته ما ځان سره په دوستۍ باندې ونیولې ته زما دوست یې د کانې غم زه رب کوم اوس زه یم چې رب چا سره په دوستۍ باندې شي بیا هغه ته د څه کمې دی وایي چې څنګه دا رب یې په خوب کې ولید نو یو جټکی وخوړه او راپاڅېده وایي چې وکتل د جنت البقیع په دروازه کې عمر فاروق ډېر په جذباتو کې را روان دی د هغه دومره دبه و چې شیطان به په هغه لار نه ته دی ویارېده هسې نه چې عمر رانه سر ووایي وایي عمر ډېر جذباتو کې را روان دی چې څنګه کېناسته درستخانې ورته کولو کوي ډوډۍ خوره ډېر حیران شو وی عمره زه خو ویرېدم په خپل ځان وی مه یریږه ما د قیلولې آرام کو د ماسپښین چې اوده شم الله ما له خوب کې راغې راته وفرمایل عمره په دغه کلي کې و په دغه مقبره کې زما یو سپین ږیری دوست دی ډوډۍ وله اوسه ما د رب په وینا باندې تا له ډوډۍ راوړې ده زما محترم الله بیا الله انتظام هم کوي د ډوډۍ کړه قسم دی ما وی ډوډۍ پسې به منډه نه وی الله بره لیکلې ده بس تا ته به رارسي خدای به رارسوي ته به منډې نه وی خو که تا منډه شروع کړه نو بیا به ډوډۍ مخکې او ته به ورپسې خو که دین طرح دی منډه شروع کړه نو قسم دی زه وایم ته به مخکې او ډوډۍ به درپسې منډې وي انشاءالله رب نه امید کوم نو نبی اسلام مبارک وفرمایل ځان خادمان کې ځان څه کې ځان خادمان کې نبی اسلام وفرمایل سید القوم فی السفر خادمهم مشر د قوم په سفر کې دا خادم نه لکه زه چې څنګه محمد د نبی اسلام تعلیمات ګوره پته به لګېږي ښه سید القوم مشر د قوم فی السفر په سفر کې خادمهم خادم د قومي سید القوم مشر د قوم فی السفر په سفر کې خادمهم خادم د قومي واخر دعوانا اپانا راکے جی ترجمه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهی کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله مونږ د کوي خدای استا کتاب لراغلی دي استا د محبوب خبرو لراغلی دي خدای ماشومان دي پکې سپینګری دي الله نوجوانان دي الله استا در تراغلی دي د دې څه قسم مشکلات دي خدای په خپل د قدرت ختم کې څه قسم تکالیف دردونه مصیبتونه دي خدای په خپل د قدرت ختم کې پزړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې خصوصا په دا درس کې څوک کینی خدایا دا ستا رضا لراغلی دي ستا کتاب لراغلی دي خدایا قدمونه پرز د قیامت باندې خدایا پتل د میزان کې په مقابله د نیکو کې خدایا واچوا الله دا کتاب د مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدایا وګرځوا دا درس زما خویندې میندې اوري خدایا د لوپټو د عزتونو خدایا محافظ شه زما د خویندو میندو په زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي خدایا د خپل در نه پوره کا ماشومان بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې په دا کلی کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې زمون مرګره زمانه جسے بیمار دي دعا او ته په اخلاص کې خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله بیماری په صحت باندې خدای بدله کې یو ماشوم د په دا کلی کې اکسیډنټ کې مخ کې زخمی شو اوسم په هسپتال کې پروت دی خدای صحت ورته ورکې الله شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې په دا مجلس کې کاروباریان ناسي خدای کاروبارونو کې برکت واچه د چا رزق کمزور دی خدایا د رزق انتظام وکې نیا دی جسے بیمار دی باوجود د بیمارۍ نم خدای ستا در تراغله دی الله بیماری خدای په صحت باندې بدله کې الله په دا مجلس کې سپینګری ناستی خدای په عمر کې برکت واچه نوجوانان ناستی خدای دین سره وابسته کې ماشومان پکې ناستی خدای با عمل عالمان قاریان مفتیان حافظان کې الله دا درس ته د مجمع د پاره او خصوصا د کلی د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ خدای وګرځوا خدای دا کلی په اتفاق او اتحاد باندې تا قیامت د سبا پورې خدایا او ساته الله په دا کلی کې د چا په زړه کې بغضونه دي نفرتونه دي حسدونه دي خدای دا نفرت او حسدونه خدای په محبت او الفت باندې بدل کې الله تزړونو بدلولو والی او په وخت ځن کدنم دا کړي په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله